اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 132، رکوع نمبر 5۔ واطیعوا اللہ او حکم امنید اللہ، والرسول او حکم امنید رسول، لعلکم ترحمون چپتا سباندی رحم اکڑشی، وسارعوا او منڈکی الى مغفرت بخنی طرفتا من ربکم دخپل رب، وجنت او جنت طرفتا عرضها چپلنوالی دا اغی، السماوات والارض دا اسمانونو او د ځمکې برابر دی، اعدت تیار کړی شوی دی للمتقین د پاره د پرهیزګارانو۔ په دې آیتونو کې الله رب ذوالجلال د الله د اطاعت او د الله د حکم د منلو او د رسول د حکم منلو باره کې حکم کوي۔ او دا صرف دلته نه بلکې په قرآن کې په مختلفو مقامات کې په کوم ځای کې چې الله رب ذوالجلال د خپل ځان د حکم منلو، یعنی د الله د اطاعت او د الله د حکم د منلو حکم کوي، نو د هغې سره د پیغمبر علیه السلام د اطاعت حکم هم کوي، لکه څنګه چې واطیعوا الله والرسول لعلکم ترحمون دلته دا ذکر دی، او ما قبل سوره بقره کې هم تیر شوی واطیعوا الله واطیعوا الرسول، او دغه شانتی من یطع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د رسول اطاعت وکړو نو په حقیقت کې د الله اطاعت وکړلو۔ وزلته په یو خبره باندې ځان پوهه کول پکار دي چې ګوره قرآن کې خدا الله فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، چې پیغمبر علی السلام چې د خپل خلی مبارک نه کوم خبره کوي نو هغه په حقیقت کې د الله طرف نه چې هغه وحی، وما ينطق عن الهوى، پیغمبر علی السلام د خپل نفس او د خپل خواهشات نه خبره نه کوي، ان هو الا وحي يوحى، مگر هغه د الله تعالی د طرف نه چې وحی کیږي۔ نو چې پیغمبر علی السلام کوم خبره کوي نو هغه حقیقت کې د الله خبره ده، نو بس چې کله پیغمبر علی السلام چې کوم خبره کوي هغه د الله خبره ده، نو چې کله د الله اطاعت وشولو نو د حقیقت کې د پیغمبروم اطاعت وشولو، نو بیا دلته الله رب ذوالجلال ولی بیا فرمایي چې تاسو د الله هم اطاعت وکړئ او د الله د رسول هم اطاعت وکړئ، چې دا خبره قرآن کوي چې د پیغمبر علی السلام کما وینا کما خبره هغه د خپل نفس نه کوي، دا د خپل مرضی نه کوي، بلکې دا حقیقت کې د الله تعالی د طرف نه چې وحی شوی او هغه چې بیا پیغمبر علی السلام وایي، نو پیغمبر علی السلام چې کوم خبره کوي دا په حقیقت کې د الله وینا او د الله حکم دی، نو بیا خو پکار دا و چې واطیعوا الله لعلکم ترحمون، چې تاسو د الله اطاعت وکړئ چې په تاسو باندې رحم وکړي شي، نو بیا د رسول د اطاعت ذکر ولی الله کوي۔ داغي مفسرین چې ډېر جوابات کوي، خو لیکن پاغي کې د ټولو نه واضح کم جواب چې دی نو هغه دا دی چې ګوره قرآن کې په سورة البقره کې د حضرت ابراهیم علیه السلام دعا چې دی هغه تاسو اورېدلی وه، ربنا وبعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ويعلمهم الكتاب والحکمه،
چې ګوره الله رب ذوالجلال ابراهیم علیه السلام د الله نه دعا کوي ربنا وبعث فیهم اے الله په دې کې وبعث فیهم رسولا په دې کې چې یو رسول چې دا غراولېږي نو هغه بس کار کوي یتلو علیهم آیاته استاد آیاتونو تلاوت بکي ويزکیهم او خلق بچدي پاکي د بدعات او د شرکات و غیره نه ويعلمهم الكتاب او د قرآن چې دی او د کتاب چې دی تعلیم کوي. وزګوره الله رب ذوالجلال پیغمبر علی السلام راولي غلو او غلې چې دی کتاب ورکړلو وز د کتاب ورکولو او بیا صرف د کتاب د ورکړې سره چې دی په دې باندې کار نه کېدو نو الله چې دی هغه حکم وکړلو چې تو به د قرآن چې دی تلاوت وکې او بیا به چې دی د قرآن تلاوت سره سره په دې کې چې کم حکمونه دی هغه به د خلک تبین للناس تو به خلکو ته چې دی هغه بیانې. نو دلته د پیغمبر علی السلام د اطاعت مطلب دا شولو چې ګوره قرآن چې کوم حکم ګوره الله وایي کنه تاسو د الله اطاعت او د الله حکم ومنئ نو د الله حکم او اطاعت څه شي دغه د قرآن دی یعنی الله مونږ ته حکم کوي چې تاسو د قرآن ومنئ نو په دا خو په حقیقت کې د الله احکامات دي کنه نو کله چې ما تا دا منو نو دا دې شو چې دا د الله حکم مونږ ومنلو د الله اطاعت وکړلو. خو لیکن پر قرآن کې بعض احکامات داسې دي چې په داغې د وضاحت ضرورتو داغې د کولاویدو ضرورتو. لکه مثال په تور باندې قرآن کې خدا راځي واقیموا الصلاة تاسو چې موږ قائم کړئ واتوا الزکات او تاسو زکات ورکړئ. خو کبل فرض وس مونږ صرف دا قرآن راوالو او الله حکم کوي چې واقیموا الصلاة تاسو موږ قائم کړئ نو اول خدا دې چې را موږ ستوي دا پر قرآن کې چې د دې وضاحت نشته دی. بیا د موږ کیفیت څه دي په کومه طریقه باندې بادا کیږي نو داغي وضاحت او تشریح چې داغي لپاره پیغمبر الله رب ذوالجلال پیغمبر علی السلام را واستول هغه چې موږ ته چې نو د مانزه هغه ټوله طریقه جبرئیل امین راضی او پیغمبر علی السلام ته چې د موږ هغه طریقه چې هغه خي بیا په مانزه کې چې قیام دی بیا په کې رکوع ده بیا په کې سجده ده پاغي کې بیا سو ویل دي دا ټول تفصيلات او تشریحات د قرآن کې نشته. لکه اوس مثلا مونږ رکوع کوو رکوع په کومه طریقه باندې کوو مونږ سجده کوو لکه قرآن کې راځي ورکعوا واسجدوا تاسو رکوع وکاو سجده وکای وذا رکوع وکاو سجده وکای دا رکوع ستوي دا سجده ستوي د دې طریقه دا چا خودله دا پیغمبر علی السلام خودله. لکه نن خو مونږ رکوع پیژنو نن خو مونږ سجده پیژنو په رکوع کې سوایو په سجده کې سوایو دا ټول سيزونه مونږ پیژنو دا خو پر قرآن کې نشته دي چې په رکوع کې به تو داوي په سجده کې به تو داوي تو به رکوع دي د رکوع کیفیت څنګه لري هغه څنګه کیږي هغه په قرآن کې نشته دي. سجدي هغه کیفیت څنګه لري هغه په قرآن کې قرآن خدا وایي چې تاسو رکوع وکړئ خو لیکن د رکوع هغه شکل څنګه لري دا موږ ته چا خودلی دا موږ ته پیغمبر علی السلام خودلی. نو د الله چې د پیغمبر علی السلام د اطاعت هغه حکم کوي هغه د دې وجه نه کوي چې بسا اوقات په قرآن کې داسې یو مبهم غونډه کې حکم راشي دا غي د توضیح او د تشریح د لپاره پیغمبر علی السلام نو تاسو دغه پیغمبر دغه حکم چې دغه ومنه نو دا د پیغمبر علی السلام د ایته لکه اوس دغه زکات شو تاسو زکات ورکئ نو قرآن کې خدا حکم دی چې تاسو زکات ورکئ نو آیا زکات په کم مال باندې دي په څومره مال باندې دي چاله ورکما او سونه ورکما دا ټول تفصيلات او دا تشریحات چې دا چا خودلی دا پیغمبر علی السلام خودلی. نو ځکه الله فرمایي چې تاسو د اطاعت تاسو د پیغمبر علی السلام اطاعت وکړئ نو د اطاعت هغه مطلب دا دی چې پیغمبر علی السلام کم تفصيلات او کم تشریحات تاسو ته د وحي په ذریعہ باندې چې الله رب ذوالجلال ګور ما خو تاسو چې پیغمبر علی السلام چې سوي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ک پیغمبر علی السلام د قرآن د منځکم تفصيلات بیانې هغه خپل ځان نه وای بلکې جبرئیل امین راځي هغه طریقه وته کوي ک پیغمبر علی السلام د زکات هغه نصاب بیانې د زکات په کم مال باندې زکات هغه بیانې دا پیغمبر علی السلام د ځان نه وای بلکې د وحي په ذریعہ باندې جبرئیل امین یاد شان قرآن کې راځي یا ایها الذين امنوا لا تبطلوا اموالکم یا ایها الذين امنوا لا تاكلوا اموالکم بینکم بالباطل تاسو د یو بل مالونه چې په دوکا او په باطل طریقه باندې مخوره وس
څه ته ویل کېږي، څنګه کم مال ته چې دی هغه ویل کېږي چې دا په باطله طریقه باندې ده، دا په دروغ باندې، دا حرام دي، دا رغه دي. دا ټول تفصیلات چې دي هغه پیغمبر علیه السلام چې هغه ته بیان کړل. په دې طریقه باندې مال ګټي دا به ستاره لپاره حلالي، په دې طریقه باندې تم کاروبار کې دا به ستاره لپاره حلالي، په دې طریقه باندې تم معاملات کې دا به ستاره لپاره حلالي، او ګر دې نه هټ کر کې په دې طریقه باندې کې دا به ستاره لپاره صحیح، دا به باطله طریقه، دا به صحیح، دا به حرامي، تو سود اخلي، تو رشوت اخلي، تو ناجایز ظلم او رغه کې په دې طریقه باندې مال ګټي، نو دا ستاره لپاره ناجایز دي. نو دا تفصیلات چې دي نو دا چا بیان کړي؟ دا پیغمبر علی السلام بیان کړي. نو الله فرمایي تاسو د دغه رسول اطاعت وکاو، دغه تفصیلات چې کوم بیانې داغه تابعداري وکړي. واطیعوا الله او حکم امنه د الله والرسول او د رسول لعلکم ترحمون د پاره د دې چې پتا زبان رحم وکړي شي. وسارعوا الى مغفرة من ربکم او منډ کړئ الى مغفرة بخنی طرف ته من ربکم د خپل رب، تاسو بخنی طرف ته منډه کوئ. د دې څه مطلب دی؟ د دې مفسرین ډېر رغب اصل کې بخنی طرف ته مطلب دا دی چې د بخنی کم اسباب دي هغه طرف ته تاسو منډه کوئ، د کم سبب د اختیارولو د وجې نه چې الله تعالی تاسو معاف کوي هغه طرف ته منډه کوئ. نو تاسو منډه کړئ بخنی طرف ته، یعنی د خپل رب بخنی طرف ته. نو مطلب دا دی چې کم اسباب دي د معافی، کم اسباب دي د بخنی، تاسو هغه طرف ته منډه کوئ. نو دې بعض مفسرین فرمایي چې د دې نه مراد چې توبه ده، تاسو توبه کې چې سبقت وکئ، تاسو توبه کې چې تادی وکئ، جلدی وکئ مخکې د دې نه چې تاسو چې مرګ راشي. یا بعض مفسرین فرمایي د دې نه مراد تکبیر اوله، تاسو تکبیر اوله سره چې هغه منځ وکئ، تاسو چې نو د منځونو اهتمام وکړئ او تکبیر الله سره چې خپل منځونه رغه کوي. او بعضې چې نو معنا اخیستې دي چې منځونو کې چې تاسو سبقت وکړئ، خو بهر له ټولو مطلب هم دغه دی چې هغه اسباب اختیار کړئ چې د کم سبب د وجې نه الله رب ذوالجلال تاسو معاف کړي. نو د بخنی یو سبب توبه هم ده. سړی الله ته چې دی هغه کینی، الله ته چې دی وجاړي او الله باندې چې خپل ځان چې دی هغه بخي، نو دا هم چې دی سبب دی. دغه شان یو سړی د مانځه اهتمام کوي، د تکبیر الله سره چې دی جمعات ته راځي او مونځ کوي، نو دا هم چې دی د بخنی او د توبې چې دی دا یو سبب دی. وسارعوا او منډه کړئ الی مغفرة بخنی طرف ته من ربکم د خپل رب، وجنت او جنت طرف ته عرضها چې پلنوالی داغي السماوات والارض د اسمانونو او د ځمکې برابر دی. وځانه چې دا جنت چې دی نو دا د اسمانونو او د ځمکې برابر دی. څومره چې پلنوالی چې دی نو د اسمانونو او د ځمکې دی، د ځمکې نواله تر اسمانه پورې څونه پلنوالی دی، جو دومره چې دی نو دا جنت راغلی نه، بلکې الله رب ذوالجلال د خپل بندگان ګوره د انسان په ذهن کې د ټولو نه زیات پلنوالی هغه د څه شي دی؟ هغه د ځمکې نواله د اسمانه پورې. په دې دنیا کې بل پلنوالی چې دی د بل څیز نشته. نو د انسان په ذهن کې دا لوی پلنوالی چې هغه د ځمکې نواله تر اسمانونو، نو مثال په تور باندې الله فرمایي چې هغه پلنوالی چې دی تاسو په ذهن کې چې څومره ډېر پلنوالی د ځمکې او اسمانونو دی، نو دې د جنت هم دی. خو د دې دا مطلب نه دی چې جنت به صرف د دې امر دی، بلکې د دې نه وسیع دی، خو صرف د پوهه کېدو لپاره. وسارعوا الى مغفرة او منډه کړئ الى مغفرة بخنی طرف ته من ربکم د خپل رب، وجنت او جنت طرف ته عرضها چې پلنوالی داغي السماوات والارض د اسمانونو او د ځمکې برابر دی، اعدت للمتقین چې تیار کړی شوی دی د متقیانو دپاره. نو دې مفسرین فرمایي چې جنت چې دی دلته الله چې دی صيغه د ماضي ذکر کړل، اعدت تیار کړی شوی دی، تیار کړی شوی دی. یا خو مفسرین د دې نه دا مطلب جواب راغلی چې جنت چې دی دا مخکې نه تیار پروت دی، جنت د مخکې نه چې دی هغه تیار پروت دی. او یا مفسرین فرمایي چې الله رب ذوالجلال ځکه د ماضي صيغه راغ کړله چې جنت خو به وروسته تیاریږي د متقیانو دپاره، خو لیکن الله چې دی ګوره کم یو څیز چې موجود وي که نه هغې طرف د انسان رغبت څه وي هغه څه وایي. کله یو څیز تا مخې ته پروت وي نو بیا د انسان شوق او رغبت چې دی هغه کېږي. نو حقیقت کې الله رب ذوالجلال وروسته به یې تیاری، خو لیکن صیغه د ماضي راوړلې چې تیار کړی شوی دی. یعنی چونکې الله چې یو کار کوي نو هغه پای کې څه شک شوبه خو نه وي که نه، نو هغه به منزلې یقیني دی چې هغه بالکل تیار چې دی هغه د متقیانو د پرهیزګارانو دپاره پروت دی. صدق الله. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه. يا إلهنا إله كل شيء، اللهم استر
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ.